أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة دی سورة البقرة وے لکیگی. دا سورت مدنی سورت دے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نرستو نازل شوے دے. دا دی سورت مشہور نوم سورہ بقرہ دے. بقرہ قواتوے لکیگی چونکہ دا دی سورت پا اتم رکو کی اللہ تبارک و تعالی دا بنی اسرائیل دا غوا ذکر فرمائی، نو پتہ کے مناسبت سرا دا دی سورت نم سورہ بقرہ ای خود لے شوے دے. پا دی سورت کی دغوا چی کم قصہ کم واقعہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائی. دغوا دا قصہ دا اللہ تبارک و تعالی پا قدرتی کاملہ او پا حیات بعد الممات دا مرگ نرستو پا دوبارہ را جندی کی دو باندی دیر وی دلیل دے. نو اللہ تبارک و تعالی ذکا دا بنی اسرائیل دا غوا دا قصہ پا دی سورہ بقرہ کی بیان فرمائی لیدا. دا دی سورہ بقرہ دا فضیلت متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پا سورہ بقرہ کی 10 آیاتون ادا سی دی. کم کور کی چی سوک دا دی 10 آیاتون تلاوت اکی شیطانان جنات با اللہ تبارک و تعالی پا دا غشپا دی کور تندن نکئی. او چاچی دا دی آیاتون تلاوت اکو دے او د اهل و عیال با اللہ تبارک و تعالی پا دغش پا باندی دا ہر قسم رنجنا، دا ہر قسم مصیبتنا، دا ہر قسم دردنا، دا ہر قسم بیمارینا محفوظ او پا امن و امان کی ساتھی. او حغلت آیاتونا دا دی سورہ بقری دا دی. سلور آیاتونا دا سورہ بقری دا ابتدائی الف لام میم نواخلے. یو آیت الکرسی دا. دو آیاتونا آیت الکرسی پس بالکل متصل او 3 آیاتونه د سورې بقره اخرنی. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د سورې بقره د فضیلت متعلق چې په کوم کور کې د سورې بقره تلاوت سوکو کی شیطان د هغه کور نه تختی. یو حدیث کې راځي چې د سورې بقره تلاوت کوي تاسو، ځکه چې د سورې بقره تلاوت دا برکت ده او پری خودلی حسرت او بدنصیبی ده او اهل باطل پدی باندې قابو نشي موندله. دا د سورې بقره د فضیلت متعلق یو څو احادیث ما تاسو خدمت کې عرض کړم. گوری طالبانو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری سے رحمت اللہ علیہ دا دی طول صورت خلاصہ بیان فرمائی پیوسو ٹکو کی. حضرت لاہوری سے رحمت اللہ علیہ فرمائی کی دا دی طول صورت خلاصہ دادا رکوع نمبر 1 نواخلے رکوع نمبر 18 پوری دا یہودیانو سرا مناظرہ دا اور رکوع نمبر 19 کی تہذیبی اخلاق اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائی. دا اخلاق دا درستگی تعلیم دے پکی. او پر رکوع نمبر 20, 21,
22 اور 23 کے اللہ تبارک و تعالی تدبیری منزل بیان فرمائی. او تدبیری منزل دیتے ویل کیږي چې د کور د اصلاح متعلق سمر امور دي د هغه تمام امور علم ته تدبیری منزل ویل کیږي. نو په رکوع نمبر 20 21 22 او 23 کې اللہ تبارک و تعالی تدبیری منزل بیان فرمائی. او پر رکوع نمبر 24 کی 25 26 27 28 29 30 31 رکوع پورے اللہ تبارک و تعالی د سیاستی مدنیہ دو شعبے بیان فرمائی، ملک گیری اور ملک داری. سیاستی مدنیہ سے ویل کیږي د معاشرے او د سوسائٹی د اسلام متعلق د تمام امور علم تا سیاستی مدنیہ ویل کیږي. نو د سیاستی مدنیہ دو شعبې دي، یو ملک گیری دا یعنی ملک فتح کول، او یو ملک داری دا یعنی سلطنت سنبھالول، بادشاہی کول، د سلطنت دیکھ بھال کول، دې ته چې کوم دی ملک داری ویل کیږي. نو رکوع نمبر 24 نوالے 31 پوری اللہ تبارک و تعالی نے سیاست مدنیہ دو شعبے ملک گیری اور ملک داری بیان فرمائی. اور تو رکوع نمبر 32 نواغلے رکوع نمبر 40 پوری اللہ تبارک و تعالی بیان د خلافت کبرا فرمائی. دتی اولنی رکوع خلاصہ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری سے رحمت اللہ علیہ فرمائی. دتی اولنی رکوع خلاصہ دادا یہودیانو تا قرآن کریم طرف تا دعوت ورکړل کیږي، او دی رکوع کی اللہ تبارک و تعالی د متقیانو اوصاف بیانای چې متقیان دا صفاتونو والا خلق دي. الف لام میم اللہ اعلم بمراده بذالک. الکا قرآن کریم کی یو کم دیر سورتونه دي چې د هغې ابتدا الله تبارک و تعالی په داسې حروفو سره فرمایلی ده: الف لام میم حام میم عین سین قاف کاف ها یا عین صاد وغیرہ وغیرہ. دی حروف تا حروف مقطعات ویلے کیږي، او دا حروف د متشابهات یو قسم دي. دی حروف ته حروف مقطعات ول ویلے کیږي. دی حروف ته حروف مقطعات ذکر ویلے کیږي چې دا حروف په لیکلو کې خو اگر چې یو ځای لیکل کیږي، لیکن تلفظ د دې ځان لکېږي، ذکر ورته حروف مقطعات ویل کیږي. لکه الف لام میم تلفظ د هر یو ځان لکېږي، ذکر چې کوم دې ته حروف مقطعات ویل کیږي. تفسیر ابن کثیر کی حافظ ابن کثیر سے رحمت اللہ علیہ فرمائی: هذه الكلمات من المقطعات قسم من المتشابهات وقد صدر الله تعالى بها 29 آية سورة. او تفسیر روح المعانی کی دی قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ: لكل كتاب سر وسر القرآن اوائل السور. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ په هر کتاب کی دا اللہ تبارک و تعالی سے اسرار وی، دراز خبری وی. قرآن کریم کی دا اللہ تبارک و تعالی دراز خبری سر هغه د سورتونو په ابتدا کې چې دا کوم حروف مقطعات دي نو دا دي. راشي جی دا متشابهات دي. دا متشابهات یو قسم دی. قرآن کریم کی
متشابهات په دوه قسمه باندې دي. یو هغه متشابهات دي چې د هغې نه لغوي معنی معلومه ده، نه چې کوم دی مفهوم معلوم دی، او نه معنی مراده یعنی مراد د متکلم معلوم دی. او یو پکې هغه متشابهات دي چې لغوي معنا خو معلومه ده لیکن مراد متکلم معلوم نه دی. نو دا حروف مقطعات دا هغه متشابهات دي چې نه لغوي معنا معلومه ده او نه چې کوم دی مراد متکلم معلوم دی. د دې حروف مقطعات متعلق دوه رایګانې دي. بعض حضراتو د دې د معانیو نه د لا علمي اظهار کړی دی او بعض حضراتو د دې د معانیو د معلومولو دعوه کړې ده، لیکن حقیقت دا دی چې د دې دوانو ګروهونو دا اختلاف دا نزاع چې کومه ده دا حقیقي نزاع نه ده بلکې دا نزاع لفظي ده. ولې؟ ځکه چې کوم حضراتو د دې د معانیو نه انکار کړی دی د هغې مراد د دې د قطعي معنی نه انکار دی، او کوم حضراتو چې د دې د معانیو د معلومولو دعوه کړې ده هغوی هم دا وایي چې دا قطعي معانی نه دي بلکې دا ظني دي. نو بس معلومه ده شوله چې د دې دواړو حضراتو دا کومه نزاع ده، دا کوم اختلاف دی، دا کوم جنگ دی. نو دا نزاع حقیقي نه ده بلکې دا نزاع لفظي ده. حافظ جلال الدین سیوطی صاحب رحمت الله علیه چې کوم دي کې هم په صورت کې دا حروف مقطعات راغلي دي هغه دي چې کوم دي لیکلي دي والله اعلم بمراده بذلك. حافظ جلال الدین سیوطی صاحب رحمت الله علیه په دې الفاظ سره اشاره فرمایي دي خبره طرف ته چې د دې حروف معانی چاته معلوم نه دي او نه چې کوم دي د دې حروف د معانی او د معلومولو ضرورت شته وي. ها کې دې شي چې الله تبارک وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې معانی خودلی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته په دې وجه باندې نه خودلی چې ضرورت دینیو کې د دې په نه خودلو سره چې کوم دې څه حرج نه راتللو څه ضرورت نو د دې معانی خودل د ضرورت دینیو نه نو ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خودلی دي. بس کم دي چې هم حروف مقطعات راځي التبه کوم دې مونږ دا وایو الله اعلم بمراده بذلك. الف لام میم الله اعلم بمراده بذلك. اهل کتاب ہوتا دعوت الى الكتاب ورکړل کېږي. ذالک الكتاب دا کتاب کم کتاب کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للی لا ریب فیہ ہیچ شک نشت دے پدے کی لا ریب فیہ. تفسیر قرطبی لکلی دی کہ دا لا ریب فیہ دا نفی دا جملہ نافیہ دا کدا هم پمانا د نفي سره مونږ واخلو لدین رست به کوم د عبارت محذوف راو باسو نو ترجمه بتا سکو لا ريب فيه انه من عند الله نشته شک پدې کې انه من عند الله چې دا قران کریم د الله له طرفنا را نازل شوی دی پدې کې هیڅ شک نشته. او تفسیر قرطبی دام لیکلی دی چې دا لا ریب فی دا نفی دا
په معنا د نهي سره. نو ترجمه به داسې کو لا ریب فی اے لا ترتابو فی تاسو شک مکوي پدې کې هدل للمتقین دا کتاب قرآن کریم ذریعہ د هدایت للمتقین د پاره د متقیانو. دا کتاب قرآن کریم ذریعہ د نجات د آخرت دی للمتقین د پاره د متقیانو. ذہن کی یو سوال پیدا کیږي چې قرآن کریم خو د ټول مخلوق د پاره الله تبارک و تعالی ذریعہ د هدایت را لېږلی دی. نو بیا د متقیانو تخصیص الله تبارک و تعالی ولې فرمایلو. رب ذوالجلال فرمائی هدل للمتقین دا کتاب قرآن کریم دا ذریعہ د هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو. دا خو د ټول مخلوق د پاره ذریعہ د هدایت ده. نو جواب دا دی تفسیر قرطبی لیکلی دی چونکہ مومنان هم پدی باندې ایمان راوړي، مومنان هم پدی باندې یقین کوي، مومنان هم پدی باندې عمل کوي. نو د مومنانو د تشریف او د عزت په وجه باندې الله تبارک و تعالی دلتا تخصیص د متقیانو فرمایلو. متقیان چونکہ پدی باندې عمل کوي، متقیان چونکہ پدی باندې ایمان راوړي، متقیان چونکہ د دې تصدیق کوي. د متقیانو د تشریف او د اکرام د عزت د پاره الله تبارک و تعالی تخصیص د متقیانو فرمایلو چې دا قرآن کریم ذریعہ د هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو. دې کې یو سوال ذهن کې بل پیدا کیږي. رب ذوالجلال فرمایي هدل للمتقین دا قرآن کریم ذریعہ د هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو. نو متقی خو هغه ته ویل کېږي چې د الله په احکاماتو باندې عمل کوي، د پیغمبر انقلاب جناب محمد رسول الله په تعلیماتو باندې عمل کوي، اوامر الله باندې عمل کوي او د نواهیو نظام ساتي. نو متقی دی خو د الله تبارک و تعالی د احکاماتو خیال ساتي، د رسول الله د تعلیماتو خیال ساتي. نو بیا څنګه قرآن کریم ذریعہ د هدایت شولا د پاره د متقیان. متقی خو مخکې نه کوم دی پر آیات باندې دی، په هدایت باندې دی. نو دا خو چې کوم دی تحصیل د حاصل شو. قرآن کریم ذریعہ د هدایت ته للمتقین د پاره د متقیان. نو متقی خو مخکې نه کوم دی پر آیات باندې دی. نو جواب دا دی چې دلته متقی په دوه قسمه باندې دی، یو متقی بالفعل دی، یو متقی بالقوه دی. دلته د متقیانو نه مراد چې کوم دی متقی بالفعل نه دی، بلکې دلته د متقی نه مراد چې کوم دی متقی بالقوه دی. یعنی دا قرآن کریم هدایت دی د پاره د هغه کسانو چې پچا کې استعداد د تقوا او میلان او رغبت د تقوا موجود وي. مخکې خو متقی نه، مخکې متقی نه، لیکن استعداد پکې د تقوا موجود وي، میلان او رغبت پکې د تقوا موجود وي. نو الله تبارک و تعالی دا قرآن کتاب د هغه د پاره ذریعہ د هدایت ګرځي. الذین دا متقیان ها کسان دي. دی آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی د هغه متقیانو اوصاف بیان فرمایي کم متقیان چې د قرآن کریم په تعلیم سره تیار شوي دي. الذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې یقین کوي دي بالغیب په غیب باندې. کم امور چې د دې د نظرونو غایب دي لکه قرآن کریم او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته جنت خبر ورکړی دی، دې کتل نه دی لیکن یقین پکې. د جهنم خبري ورکړی دی ورته،
دی کتلې نه دي لیکن یقین پې کوي د جنت نعمتونه رسول الله مبارک دی ته خبر ورکړی دی کتلې نه دي لیکن یقین پې کوي د جهنم عذابونه قسمه قسم دی کتلې نه دي لیکن یقین پې کوي نو دې ځکه چې کوم دی دا بالغیب دا په معنا د بالامور المغیبات دی او دلته چې کوم غیب دی غیب لفظ دا په معنا د غائب سره دی الذين دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دی یقین کوي بالغیب په غائب اشیاء باندې ويقيمون الصلاه او پابندي کوي دی الصلاه ادمون تفسیر جلالین لیکلی دی اقامت الصلاه ته ویل کیږي یاتون بها بحقوقها راتک کوي دی مونستا سره د حقوقو د مونږ یعنی د مونږ د تمام حقوقو خیال ساتي او تفسیر قرطبی لیکلی دلته اقامت الصلاه اداؤها بارکانها وسننها وهيئاتها في اوقاتها اقامت الصلاه دې ته ویل کېږي چې مونږ لره ادا کړل شي سره د ارکانو د مونږ سره د سننو د مونږ سره د هيئاتو د مونږ سره د اوقات د مونږ چې مونږ په خپل اوقات کې په خپل هيئت کې خپل ارکانو سره ادا کړل شي دې ته چې کوم د اقامت الصلاه ویل کېږي جی نو ويقيمون الصلاه فبندي کوي د مونږ ومما او بعض د هغه مالوننا رزقناهم چې ورکړي مونږ دې ته ينفقون خرج کوي دي د الله تبارک وتعالى په طاعت کې دا د متقینو اوصاف دي والذین یؤمنون بما انزل الیک صرف عربو په دې قران باندې ایمان نه دی راوړی اے اهل کتابو تاسو بعد اهل کتابو هم په دې کتاب قران باندې ایمان راوړی دی لہذا چې اهل کتاب هم په تاسو کې په دې کتاب قران باندې ایمان راوړی دی نو بیا تاسو ته کوم دې د اعتراض کولو ته حق حاصل دی تاسو ولې په دې قران باندې ایمان نه راوړی والذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې د ایمان داوري د یقین کوي بما باغ باندې انزل الیک چې نازل کړل شوی دی الیک په طرف ستا مراد دینا قران کریم دی دا متقیان هغه کسان دي چې یقین کوي ایمان داوري په هغه کتاب باندې هم کم چې پتا باندې الله را نازل کړی دی وما هغه کتاب باندې هم انزل من قبل چې نازل کړل شوی دی من قبل کا مخکستانه تورات ته انجیل دی زبور دی دی په هغه باندې هم یقین کوي دې ځکه وګورئ چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دې کې فرمایي چې دا آیت کریمه د ختم نبوت په عقیده باندې یو مضبوط دلیل دی او هغه داسي چې ګورئ چې د الله فرمایي والذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دی ایمان راوړي دی یقین کوي بما باغ باندې انزل الیک چې نازل کړل شوی دی الیک په طرف ستا باندې مراد دې قرآن دی وما باغ باندې انزل من قبل چې نازل کړل شوی دی من قبل کا مخکستانه چې تورات او انجیل دی نو الکا وما انزل من بعدک پکشتا نشته دی پکې نو چې وما انزل من بعدک پکې نشته دی معلومه ده شولا چې آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری نبی دی خاتم النبیین دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو نبل نبی راغلی دی او نه براشي او کله چا دا عقیده نو دا ضال مضل گمراه دا زنديق دی او دا کافر دی د ختم نبوت عقیده د قران کریم د دې آیات نه ثابت شول دي والذین دا متقیان کسان دي یؤمنون چې دی یقین کوي بما باغ باندې انزل الیک چې نازل کړل شوی دی الیک په طرف ستا چې قران دی وما باغ باندې انزل من قبل چې نازل کړل شوی دی من قبل کا مخکستانه
یعنی تورات انجیل زبور وغیرہ وبالآخرت او پا آخرت باندې دا متقیان هم دی یوقنون یقین کوي یعلمون پوهیږي دی وبالآخرت او پا آخرت باندې هم دا متقیان یوقنون یقین کوي یقین هغه علم ته ویل کېږي چې پکې شک نه وي کہ دا علم تا ته په مشاهدې سره حاصل شوی وي نو دې ته عین الیقین ویل کېږي او که دا علم تا ته په دلیل سره حاصل شوی وي نو دې ته چې کوم دی علم الیقین ویل کېږي او که دا علم تا ته په مشاهدې او دلیل دواړو سره حاصل شوی وي نو دې ته حق الیقین ویل کېږي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون الله فرمای دغه مخکینو اوصاف والا حضرات دا مهتدیان دي هدایت یافته دي او هم دي د دنیا او د آخرت د مصائبونه نجات مندون کی دي اولئک دغه مذکور او اوصاف والا حضرات علی هدن دی په هدایت باندې دي من ربهم له طرف درب دینا واولئک او دغ خلقهم هم دی المفلحون بچکیدون کی دي واولئک او دغ خلق هم خاص هم دی المفلحون بچکیدون کی دي الفائزون بالجنه الناجون من النار په جنت باندې کامیابی مندون کی دی او د جهنم د اور نخلاصي مندون کی دی ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کوم خلق چې د خپل بد اعمالانو په وجه باندې خپل فطرت انساني مسح کړي دي دا خلق د قران کریم نه متاثر کېدل نشي ان الذين يقيننا كسان كفروا چې کفر کړي دي سواء عليهم برابر د عليهم پدی باندې انذرتهم کير ورکت دیتا ام لم تنذرهم یا ير ورنکت دیتا لا يؤمنون دی ایمان راوړي ختم الله على قلوبهم بندش اخیر الله تبارک وتعالى على قلوبهم پسرون دی باندې وعلى سمعهم او پغون دی باندې وعلى ابصارهم غشاوه او پسترګو دی باندې ناشنا پردي دي ولهم عذاب عظیم او شته دی د پاره عذاب عظیم لشان والا عذاب عذاب قوي دائم عذاب قوي مضبوط عذاب لوی عذاب دائم او همیشه لپاره عذاب الکه دې کې ذهن کې یو اشکال پیدا کیږي چې ډیر کافر داسیو الله تبارک وتعالى ورته هدایت نصیب کړو بعد کې ایمان راوړل نو بیا دې آیت کریمه څه مطلب دی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم جواب دادی چې په دې آیات کریمه کې هر کافر د دین مراد نه دی بلکې په دې آیات کریمه کې د کافر نه مراد چې کوم دی خاص کافر دی لکه ابو جهل شلو ابو لهب شو وغیره وغیره مراد چې کوم دی دغه کافر دی چې د چا په باره کې الله تبارک وتعالى فیصله دا کړې وه چې دی به هم د دنیا نه گمراه رخصتېږي مراد ته نه چې کوم دی دغه کافر دی الله تبارک وتعالى دی دغه عمل توفیق را نصیب کی وصلی الله علی النبی الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما